الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ دائمیت سے ٹولی ایمان سلامت کی. اللہ جل جلالہ خالق ذات تا دغه ټوله دنیا کائنات نظام اټول الله جل جلاله پیدائش کړه. دغه رنګ الله جل جلاله مالک ذات تا دغه ټوله خلق ته رزق رسول د الله جل جلاله ذمہ داری دو او اداي کړی دو. الله جل جلاله د میجه حقيقي ذات تا د میجه معبود دا مجد اغي غلامون یو. الله جل جلاله تا هر قسم ته تصرف اختیار آغا شتا دا چې آغا د بندا کیم دنیوي وجود ته د اغه سره سهم کوي د الله پاک نه څوک پښتنه نشي کوي. الله جل جلاله قرآن کې فرمایي تلک الايام نداولها بین الناس. دغه ریز شپې چې په انسان باندې اوړي نو د انسان ولا حالتونه هم دغه ریز شپې سره بدلیږي. کله کله په مسلمانانو باندې یا عموما په انسانانو باندې داسې ټایم روشي داسې وخت روشي چې په هغه وخت کې د انسان روح د انسان جسم د انسان ذهن د انسان زړه هغه ټول خوشحال وي. او کله کله په انسان باندې داسې وخت خرسي چې د انسان جسم د انسان روح د انسان ذهن او زړه هغه ټول خفا وي. او دا ټول چې به انسان باندې دغه حالات ارسي دغه ته به زندگی وي. اوس په دغه زندگی کې چې انسان باندې مختلف قسم حالات ارسي کله تکلیفات کله خوشي چې په دنیا کې مسلمانان هغه په خوشي کې ها او په غم کې ها په الله پاک باندې نظیر سوتي هغه خلق مخ کې ها کامیاب اوس په هم کامیاب وي. الله جل جلاله لکه څنګه مو د قرآن یو آیت سورہ نحل آیت نمبر 112 میں بیان کر اللہ جل جلالہ فرمائی ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة. اللہ جل جلالہ یو مثال بیانوي چې یو داسې کله وه چې هغې کې امن سکون وه د چین سره زندگی تیروله په خوښۍ زندگی تیروله. یأتیها رزقها رغدا من كل مکان. الله جل جلاله مزید وضاحت کوي چې دوی ته به د هر طرف نه رزق ارتلاله خو دوی ته به الله جل جلاله رزق هغه مهیا کوله خو فکفرت بانعم الله. الله پاک فرمایي چې به دوی د الله جل جلاله نعمتونه نافرمانی وکړله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله پاک فرمایي چې به کله دوی د مو د نعمتونو نشکری وکړه بیا مو په دوی باندې قحط رو وستاله او د غرنګي خوف او هراس په مکه پلاو کاړه. وویلی الله پاک فرمایي چې بما کانوا یکسبون
په دا وجه باندې چې دوی په دنیا کې دغه کوم ګناهونه سٹارټ کړ د الله پاک نافرمانی د الله پاک ناشکری سٹارټ کړ. یعنی الله جل جلاله په دغه آیت کې دوا شیونه ذکر کوي چې کله د مو شکر گزار ونو دوی ته الله پاک د هر طرف نه رزق ورکوال، خو چې کله د الله پاک نافرمان شند د الله پاک ناشکری وکړه الله پاک فرمایي چې دوی باندې بیا قحط وروسته. یعنی دا مطلب چې اے د امت محمدیه امتا که تو سے هم د هغې غوندې حال وي په طور مثال الله جل جلاله بیان کوي، نو که چېرته هغه سې تو سے د هغې غوندې ناشکره جوړېږي نو تو سے باندې به هم بیا قحط سلیر سي، تو سے کې به هم بیا امن سکون والا زندگی هغه ختمیږي، خوف و حراس والا زندگی به شروع کېږي. دغه رنګې الله جل جلاله بل ځای کې فرمایي لئن شکرتم سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ پاک فرمائی چې چیرته تاسو مو شکریا ادا کوئ چې کوم نعمتونه تاسو ته ملاو دي په هغه باندې شکریا د الله پاک ادا کوئ. الله پاک فرمائی لازیدنکم دغه نعمتونه چې مو کوم درکړي دا نور هم دې تاسو ته وا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله پاک فرمایي چې کوم نعمتونه به مو درکړي کده هغه نعمتونه تاسو ناشکری وکړه هغه نعمتونه په وجه بیا هم ګناهونه کول نو ان عذاب لشدید. الله پاک فرمایي چې د مو عذاب هغه ډېر انتهایی سخت ده. دغه رنګ الله جل جلاله فرمایي سوره النساء آیت نمبر 147 کې ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. الله جل جلاله فرمایي چې دوا شیونه ذکر کوي چې په آیت کې چې کله تاسو ایمان ارغله دا او سره شکر ادا کوئ الله پاک فرمایي چې ما يفعل الله بعذابكم بیا الله پاک تاسو ته کله هم عذاب نه درکوي. وکان الله شاکرا علیما. الله جل جلاله ډیر شکر گزار ذات تا او ډیر عالم په هر څه باندې خبردار ذات تا. یعنی الله جل جلاله دلته د عذاب لری کول هغه په دوی شی باندې موقوف کړ چې کله د سړی ایمان وي او د ایمان مطابق زندگی تیروي الله پاک په دغه کست سنه یي. او دویم نمبر چې سره شکر ادا کوي کیم انسان ایمان سره دغه کست هم الله جل جلاله به سنه یي. یعنی دا مطلب چې د قران چې څومره آیتونه بیان کړ هغه ټول کې الله جل جلاله د امت محمدیه نه د مشتو سنا د شکر مطالبه کوي چې تاسو د می چې کوم نعمتونه درکړي دي په هغه نعمتونه باندې شکر گزار جوړ شو. علامہ ابو نعیم اصفهانی رحمت الله علیه خپل کتاب حلیۃ الاولیاء کې واقعا لیکلی چې حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې زواره زراون او پلیار باندې یو بیره واغیلون دی یو کاس نو سو هغه پسترګي باندې ړونو دغه جونې نه کونو اخلاص زبان نه هغه غونګو ابشینا شیال و لسونه ها صحیح حرکت نشل کوای خو هغه په زبان باندې بار بار په چک आवाज سره یو ذکر کوای. دغه حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې مو ور سوچ شال نو زویر نږدې شو هغه دغه الفاظ ویل الحمدلله تتم علی نعمه. الله جل جلاله د ذات ته ټول تعریفونه د هغه لره دي تتم علی نعمه چې د خپل بندګونه باندې خاص نعمتونه کړې دي. نو دغه حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې زویر نږدې شوی ته مې فرمایل چې په تو باندې د الله پاک کوم نعمت تا ته خو د زبان نه غونګي د بشین شیالي د سترګې نړونی د غږې نه کونی ته بیا هم د الله پاک د نعمتونو تعریف کوي د الله پاک شکریا ادا کوي. نو دغه کس چې کوم معذور او هغه په جواب کې ته فرمایي چې بشک چې الله جل جلاله دغه نعمتونه مو ته نه درکړي خو د دینه ما سوا نور هم ډېر نعمتونه مو ته الله پاک ورکړي آغاز یې دوا او د شکر خاص کر په دې باندې کوم چې څومره ډېر خلق کوي صحیح سالم تندرست هغه ته بیا هم الله پاک د خپل ذکر توفیق نه نصیب کوي. څومره ډېر خلق کوي چې هغه د بشینه د لسونه نه صحیح تندرستی خو هغه بیا هم جماعت طرف ته نسی الله پاک عبادت توفیق بنوي کوي.
اگر چې موږ الله پاک دغه نعمتونه نه درکړي خو بیا هم الله پاک موږ ته داسې زبان ارکړه چې زه د الله پاک یاد ور باندې کوای شي داسې ذهن یې ورکړه چې موږ په ذهن کې الله پاک هغه تصور موجود ده داسې زړه یې ورکړه ده چې الله جل جلاله ولا خوف په هغې کې موجود ده دې وجې نه دا هم د الله پاک نعمتونه دي چې دغه نعمتونه مو سره شته ده نو زه په دې باندې هم د الله پاک شکریا ادا کوم نو چې کله د انسان داسې حال جوړ شي چې په دومره تکلیفات کې چې د انسان سترګې غږونه لوس پښې هېڅ چار نه کوي و هسې ډنچاب وي بیا هم د الله پاک شکر ادا کوي پر خپلې نعمتونې باندې نو مشتو چې ته الله پاک صحیح سلیم وجود ورکړه الحمدلله ثم الحمدلله د بل چې سهارې ته محتاج کړي نه یو نو مینه ته ډېره پچاره ده چې د الله پاک شکر ګزار بنده کون جوړ شي او دغه شکر صفت الله جل جلاله فرمایي په قرآن کریم کې بار بار زوی کې الله پاک د انبیاء کرامو تذکره چې کوي نو د شکر صفت یې هم مثلا ذکر کړی ده الله جل جلاله د سوره د نوح علیه السلام متعلق فرمایي په سوره بنی اسرائیل کے آیت نمبر 3 کے اللہ پاک فرمائی ذریتا من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا اللہ پاک فرمائی چې نوح علیہ السلام متعلق وضاحت کوي چې انه کان عبدا شکورا یہ دغه نوح علیہ السلام دا د الله پاک داسې بنداو چې هغه شکر گزار بنداو دغه رنګ ابراهیم علیہ السلام متعلق هم الله جل جلاله قرآن کې بیان کړه چې کله ابراهیم علیه السلام یو قول مطابق د 90 سال ته ورسېدل نو د الله پاک نه دعا وغوښتله چې الله ته مو ته اولاد وکړي الله پاک د دغه پیغمبر ابراهیم علیه السلام دعا قبول کړه هغې نه پس ته یې ته اولاد ورکړ اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام هغې نه پس ته دغه ابراهیم علیه السلام د الله پاک شکریا ادا کوي قرآن کې الله پاک بیان کوي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء یعنی ټول تعریفونه د هغې ذات لره دي چې هغې مو ته اسماعیل علیه السلام بچای روکړ اسحاق علیه السلام بچای روکړ ان ربي لسميع الدعاء ابراهیم علیه السلام فرمایي چې مو رب مو دعاګانې اورېدونکی ذات ده چې کله بیا مخکې تذکره کوي الله پاک د ابراهیم علیه السلام ولا یعنی مو شکر الله پاک فرمایي چې مو شکریا ادا کړه مو د اولاد ورکړ الله پاک فرمایي سوره نحل آیت نمبر 120 کې چې ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه یعنی دا شاکرا لانعمه ابراهیم علیه السلام ډیر شکر گزار بنداو لانعمه خپل نعمتونه باندې یعنی الله پاک چې د کوم نعمتونه ورکړي وو هغه ټول نعمتونه باندې دي الله پاک شکریا ادا کوله دغه رنګه د حضرت سلیمان علیه السلام متعلق الله پاک قرآن کې بیان کوي سوره نمل آیت نمبر 40 کې فرمایي ومن شکر فانما یشکر لنفسه څوک چې شکریا ادا کوي دغه شکر فائدہ د انسان ته په خپل باندې راځي ځکه بل ځای کې سوره ابراهیم کې آیت نمبر 7 کې الله پاک فرمایي لاشکرنکم لازیدنکم چې کله تاسو په یو نعمت باندې شکریا ادا کوئ هغه نعمت تاسو ته نور هم درځوي نور هم برکت پکې اچو دې وجه نه سليمان عليه السلام متعلق سوره نمل کې الله پاک فرمایي ومن شکر فانما یشکر لنفسه څوک چې شکر ادا کوي دغه شکر فائدہ د انسان ته په خپل باندې راځي ومن کفر فان ربي غني کریم او څوک چې نشکری کوي د الله پاک نافرمانی کوي فان ربي غني کریم بیا الله پاک بیا سليمان عليه السلام فرمایي چې د مور رب هغه غنی ذات او کریم ذات یعنی چاته پروا نشته چاته محتاج نشته چې تاسو مو شکریا ادا کوئ خو که چیرته بندگان د الله پاک شکریا ادا کوي نو دوی ته بے فایده په خپل باندې راځي دغه رنګ الله جل جلاله د داود علیه السلام قوم ته خطاب کوي سوره سبا آیت نمبر 13 کې فرمایي اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور فرمایي چې اے د داود علیه السلام قوم تاسو د الله پاک شکر ادا کوئ ځکه چې په دنیا کې دغه خلک ډیر کام دي چې هغه د الله پاک شکریا ادا کوي یعنی الله پاک په دغه ټول آیاتونو کې
د میژنه د امت محمدی نه دغه مطالبه کوي چې تاسو ته چې الله پاک څومره نعمتونه درکړي په هغه باندې د الله پاک شکریا ادا کړئ. الله پاک قرآن کې فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ای بندګانو که چېرته تاسو شمار کول وغواړئ چې تاسو باندې الله پاک څومره نعمتونه کړي، الله پاک بیان کوي چې لا تحصوها، تاسو دغه نعمتونه شمار هم نشئ کولی. امام ابو نعیم اصفهانی رحمت الله علیه حلیة الاولیاء کې لیکلي د محمد بن واسع رحمت الله علیه متعلق چې هغه باندې پولیس باندې د نار ختلې وه، هغه ډېره انتهایي غوټه شوې وه او زهر به یې کول ټیک کېدله نه. خلک په ده ته بیمار پرسۍ ته رتلل، تعزیت به یې ورته کول او دا خبره به یې ورته کوله چې کله به یې دنا وکتله چې حضرت دا خو به ته ډېر خراب کړی وې، دنا دې ډېره غټه ده او زخم یې ډېر کړی ده. نو دغه محمد بن واسع رحمت الله علیه به جواب کول چې الحمدلله دا هم د الله پاک شکر ده چې الله پاک دنا په مور خېژولې دو خو په لوس باندې مې خېژولې د مو په نظیر باندې لون دي دو زه په خپل باندې حسفای کوای شم. الله پاک ذات چې هغه په دې باندې قدر ده چې د مو په لوس باندې د نار وخېژوي، ذات په دې باندې هم قدر ده چې دغه دانه مو په زبان باندې خېژولې، هغه ذات په دې باندې هم قدر ده چې دغه دنا د مو په وجود کې په داسې زوی باندې خېژولې و چې انته مو سترګې نظیر نه رسیدله، نو انته به مو دغه خپل زخم صفائی څنګه کوله. یعنی په دغه حالات کې هم چې هغه د بیماری نه سخت خروب و، بیا هم دغه الله پاک نه دعا کوله او الحمدلله ور باندې ویل چې الله پاک لاک لاک شکر دا چې الله پاک مو باندې د ناپلوس مې خېژولې په بل څه مې نه دا هغه خلک چې بس بیا الله پاک دوی ته دغه شکر په وجه باندې دوی ته نعمتونه کې هم زیادت کړه و، دوی په عمرونه کې هم الله جل جلاله برکت اچوله و. الله جل اوس چې کله په دنیا کې الله پاک لکه څنګه میږه قرآن آیتونه بیان وکړ ګڼ شمېر چې الله پاک د میږه نه مطالبه کوي چې میږه شکرګزار جوړ شو. اوس په انسان کله شکرګزار جوړیږي چې انسان په هر حالت کې د الله پاک شکریا ادا کوي. دا غیر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ شیل حدیث مبارک تا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو کله هم د خپل ژوندۍ کې شکرګزار جوړول زون غوړوي نو تاسو د لون د خلک ته زونه نه کسوي. یعنی کله چې انسان بل الله پاک صحیح سلیم تندرست وجود ورکړه نو ته هغه خلک په ذهن کې روله چې غالب شي نشیال دي یا د لوس نه معذوري دي یا د غږی نه کون دي یا د زبان نه ګونګ دي، نو خود به خود به انسان په دغه نعمت باندې شکریا ادا کوي چې الله پاک مو ته صحیح سلیم تندرست هغه وجود ورکړه. دغه رنګه هغه خلک چې الله هغه د کچرې نه خوروک اوچتوي د خپل خېټې ډکولې د پوره داسې لون د خلک ته سړی سوچ کوي چې الله پاک مو باندې نعمت ته چې الله پاک مو ته په عزت سره په کور کې دوا درې مروزي هغه ارکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمولا شي چې انظروا الى من هو اسفل منكم، تاسو د زون نه لون د خلک ته کسوي به تاسو خود به خود شکرګزار جوړئ. او بیا فرمایي ولا تنظروا الى من هو فوقكم، څوک چې تاسو نه اوچت وي د مال په لحاظ سره یا د وجود په لحاظ سره یا د بل نعمت په لحاظ سره تاسو هغه طرف ته نظر ما کوئ، ځکه چې داسې نه چې په هغې د وجه باندې تونه بیا د الله پاک د نعمتونو ناشکري وشي. یعنې بیا به ته یایې چې الله پاک هغې ته دا نعمت ورکړه مو ته الله پاک نعمت نه درکړه، ناراضګۍ اظهار به دې نه کېږي او دا د الله پاک ناشکري ده. ځکه الله پاک فرمایي ومن کفر فإن عذابي لشدید، یعنی څوک چې د الله پاک ناشکري کوي الله پاک فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. دغه خلک دې پرې مو بیا ډېر سخت دردناک عذاب ده. عدت الصابرین کتاب کې علامه ابن قیم رحمت الله علیه واقعا لیکلي فرمایي چې امام ابو بکر بن عبدالله رحمت الله علیه هغه یو د ټرین په سټیشن باندې تیریدل، نو هلته کې یو حمال و. حمال هغه کس چې د ټرین ودرېږي بیا هغې ته هلته کسان موجود وي، بیا سامان چې چا په ټرین کې وړوي هغه یې ترکوزوي یا څوک په ټرین کې سي هغې ته سامان خېژوي پیسې یې نه ورکولې. نو دغه یو حمال و په سار باندې سامان اخوسته و روان و او هر قدم سره به یې وي چې الحمدلله استغفر الله،
بیا به قدم خوستل الحمدلله استغفر الله. دغه امام ابو بکر بن عبد الله رحمت الله علیه ډیر غټ فقيه او عالم و. دا ور نږدې سال پښتنه وینه وکړه چې وینه د زوم سره بار بار خبره کوي. نو دغه حمال وته ای چې د کیم کاس مزدورا کوله چې په دنیا کې انسان دوه قسمه ژوندۍ تیروي. یو دغه ژوندۍ نو چې انسان ته الله پاک خوشالي ورکړي، خوشاله ژوندۍ تیروي، هر څه په دنیا کې پوره کیږي. نو بس زه په هغې باندې الحمدلله یم چې خوب هم په ټیم کوم، فروغ هم په ټیم کوم، هر څه الله پاک ارته مهیا کړي. او دویم شی الله پاک انسان نه چې کله ګناهونه کیږي نو الله پاک په دې هغې سزا ورکوي په آخرت کې. د دې وجې نه زه استغفر الله سره یم چې که چېرته ناشکري نه شوې وي نو چې الله پاک مې هغه ارته معاف کړي. نو دې وجې نه انسان چې هغه سوچ کوي، خپل وجود ته سوچ صرف وکړي چې الله پاک مې ته کوم نعمتونه درکړي دي. که ټول عمر انسان په سجدې باندې سملي الله پاک نه دعاګانې غوړي نو د یوه نعمت شکریا هم هغه نشي ادا کولی. د دای منبر او محراب کې واقعه لیکلې چې یو کس مو هغې دغه سترګې باندې پوسه کیمه پرده چرسي، دغه سترګه د مې تاسې وله چې کیم الله پاک اټومیټک سیسټم پکې لګوله چې سترګه خپله پټوای شي، خپله یې رامنډوای شي. او داسې اټومیټک سیسټم د پکې چې خدا نه خواسته ته په لیارې روان یا په موټر سایکل روان وې تو سترګې د چې ننوځي نو هغه خود به خود پټېږي. نو د منبر او محراب کتاب کې لیکلي چې یو کس و هغې دغه اټومیټک سیسټم هغه خراب و، د خپل سترګې هغه کولوای او رامنډوای نه شولی. د دې وجې نه بیا هغې نه ورځې چا پاته وکړه چې تو په دنیا کې خواهش څه ده. نو دغه کس ته فرمایي چې مو سره ډېرې زیاتې پیسې دي، ډېر مال جایداد در سره، هر څه مې په دنیا کې پوره دي، خو یو د وړیکه نعمت چې هغه یو انچ همره سترګه ده په دې باندې مې د کومه پوسه پرده ده هغه اټومیټک سیسټم الله پاک نه خواسته زه په ټوله دنیا پسې وګرځېدلی دغې علاج څوک نشي پیدا کړی. نو صرف دغه اټومیټک سیسټم د میش په سترګې باندې پرده چې دا خو په ټوله نه غاټ انتهایي ډېر غاټ نعمت ده، خو میش ته وړیکه لاګي. نو که الله پاک د انسان نه دا وخولي یا الله پاک صحیح سلیم سړی وجود وي، الله پاک یې خیال کړي، نو الله پاک نه څوک پوښتنه کولی شي. د دې وجې نه انسان ته پکار وي چې هغه په هر حال کې د الله پاک په نعمتونو باندې شکریا ادا کوي. لکه څرنګه الله جل جلاله قرآن کې موږ نه بار بار مطالبه کړې وه. سوره ابراهیم آیت نمبر 112 کې الله پاک فرمایي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. الله پاک فرمایي چې وی بستۍ ته مې نعمتونه ورکړي وو چې کله یې ناشکري وکړه نو هغې نه پس ته مې قحط ورباندې راوستل. بل ځای کې سوره ابراهیم کې آیت نمبر 7 کې الله پاک فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسې مو نعمتونه شکریا ادا کوئ به زه نعمتونه نور درجوتم، ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، خو که چېرته بیا ناشکري کوئ نو بیا مو عذاب ډېر سخت ده. سوره نساء آیت نمبر 147 کې الله پاک قرآن کې مطالبه کوي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. الله پاک فرمایي چې کله تاسې دوه شیونه اختیار کوئ، یو ایمان بل شکر، الله پاک فرمایي چې ما يفعل الله بعذابكم، الله پاک تاسو ته بیا عذاب نه درکوي. دغرنګه سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 3 کې الله پاک د نوح علیه السلام متعلق فرمایي ذریة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا، یعنی هغه شکر گزار بنده. ابراهیم علیه السلام متعلق الله پاک فرمایي سوره نحل آیت نمبر 120 کې وان ابراهیم كان امة قانتا لله حنیفا ولم يكن من المشرکین شاکرا لانعمه. یعنی الله پاک تعالی بیان کوي چې ابراهیم علیه السلام په خپل نعمتونو شکریا ادا کوله. دغرنګه سوره سبا آیت نمبر 13 کې الله پاک فرمایي اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. په دنیا کې د مو شکر گزار بندگان هغه ډېر انتهایی کام دي. او د سليمان علیه السلام متعلق الله پاک فرمایي سوره نمل آیت نمبر 40 ومن شکر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني کریم. څوک چې شکریا ادا کوي دغه شکریا دغه انسان ته خپله فایده ورکوي چې الله پاک نور نعمتونه ورجوتوي. ومن كفر فان ربي غني کریم. څوک چې ناشکري کوي الله پاک غني او کریم ذات ته دوی ته محتاج نه ده. نو الله پاک په دغه ټولې آیاتونو کې د قرآن خلاصې کې موږ نه دغه مطالبه کوي چې مو تاسې ته څومره نعمتونه درکړي په هغې ټولې نعمتونو باندې تاسې شکرګزار جوړ شوئ، بلکې په خپله نبي علیه السلام متعلق
مسلم شریف کې حدیث روایت تا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق الله پاک فرمایي چې ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یعنی پیغمبر ته کوم ورسته او مخکې ګناهونه ټول معاف کړي دي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوښتنه کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق حدیث کرسی چې دای په کله پر منځ باندې ودرېدل دمر استر الموز او دمر استر قیام به کول چې بشه به ډېرې ویلوړې دي د وجه نه ډاډ شولې. روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې اے د الله رسوله ته دمر عبادت ویل کوي حالانکه الله پاک ته مخکې ورسته ګناهونه ټول معاف کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کوي ته فرمایي افلا اكون عبدا شکورا، آیا زدا الله پاک شکر گزار بنده نشه جوړ؟ یعنی دغه شکر صفت د انبیاء کرامو صفت ده. چا کې چې شکر صفت موجود وي د دنیا چین سکون به سره موجود وي، د دنیا غمونه ټینشنونه به سره نه وي، ځکه چې خدا نه خواسته که انسان باندې تکلیف روشي او دا سره وایي چې دا هم د الله پاک نعمت ورنوي خوستان نو خود به خود غم ټینشن ختم. او یا الله پاک نعمت ویر کی نو الحمدلله ور باندې وای نو الله پاک فرمایي چې لازیدنکم دغه نعمتونه زبې تاسو درجو. الله جل جلاله د وکي چې موږ بکی زندگی د الله پاک څومره نعمتونه انسان ته ورکړي هغه ټول باندې شکر گزار بندگان جوړ شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.